بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مسلمانان هم دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، او قادیانان هم دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا په موږ مسلمانانو کې او په قادیانانو کې فرق څه دی؟ فرق دا دی چې زموږ د مسلمانانو عقیده دا ده چې د نبوت سلسله په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختمه ده، او د قادیانیانو عقیده دا ده د نبوت سلسله په غلام احمد قادیانی باندې ختمه ده. مونږ دا وایو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد به بل نبی دنیا ته راتلو والا نه. هغوی دا وایي چې نه، د غلام احمد قادیانی نه بعد بل نبی راتلو والا نشته. مونږ دا وایو چې د نبوت د عمارت آخري اینټ او آخري خښته هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. هغوی دا وایي چې نه، د نبوت د عمارت آخري خښته هغه غلام احمد قادیانی دی. او قادیانی چې کومې دعوې کړي دي هغه د نه مخکې مونږ کومه ویډیو کړې او په هغې کې مونږ ذکر کړي دي. مرزایي په خپل کتاب روحاني خزائن جلد 23 صفحه نمبر 333 باندې لیکلي دي چې د مسیح موعود، یعنی مطلب زما ډېر ښه نومونه دي، په هغې کې یو نوم زما خاتم الخلفا دی، یعنی داسې خلیفه چې هغه ټول آخر کې راتلونکی دی، د هغه نه بعد بل خلیفه نه راځي. او په دغه کتاب کې په روحاني خزائن کې بیا بل ځای کې لیکلي دي په جلد نمبر 16 او صفحه نمبر 178 باندې چې الله جل شانه د نبوت د عمارت د پوره کولو اراده وکړه، او الله جل شانه زما پر راتګ سره د نبوت هغه عمارت بالکل پوره کو. مطلب زه د نبوت د عمارت آخري خښته یم، دا د دعوه وه. او په دغه کتاب روحاني خزائن کې بل ځای کې لیکلي دي چې هلاک شوي دي هغه خلک چا چې یو بزرګ رسول قبول نه کو، مطلب زه قبول نه کړم، په ما ایمان را نه وړو، دغه خلک هلاک شوي دي. او مبارک دی هغه خلک چا چې زه وپېژاندم، زه د الله جل شانه په لارو کې آخري لاره یم، او زه د الله جل شانه په انواراتو کې د هغه په نورونو کې آخري نور یم. چا چې په ما ایمان راوړو دا به کامیابي، او چا چې په ما ایمان را نه وړو دا به ناکامي. نو دا د قادیانی خبرې دي. محترمو دې نه مونږ ځان خبر ګو. او دا فتنه چې کومه ده د قادیانیت دا فتنه دا رو را روانه ده زمونږ کورونو ته، زمونږ محلو ته، زمونږ علاقو ته، دا رو را روانه ده. دا خلکو له مختلف دوکې ورکوي. یو انسان غریب دی، هغه له د مال لالچ ورکي، هغه له مال ورکي. یو انسان واده نه دی شوی، د هغه د واده بندوبستو کې هغه له یو جینۍ په نکاح باندې ورکي. او دغه رنګې یو انسان ته د کور ضرورت دی، هغه له کور جوړ کي. یو انسان ته د بل گاډي ضرورت دی، هغه له گاډي ورکي. دا د دوی لالچ دی، او په دې سره دا خلک زموږ د مسلمانانو هغه ایمانونه اغستل غواړي. محترم خپل ایمانونه مضبوط کړئ، او د خپلو بچو، د خپلو رونو، د خپلو کوروالو، نارینه او زنانو د ټولو ایمانونه هغه مضبوط کړئ چې الله جل شانه د ایمان دا دولت زموږ سره د آخرته پورې وساتي، او آخري خاتمه بالخیر بین ایمان هغه موږ تاسو ته